نه صرف دا شانتي چې موږ اکثر ګورو چې کوم دا وډیره خلک شو یا چې کوم دا مضبوط خلک شو خپل کور والا ښځې چې دي هغې راولي غټ غټ سیټونو باندې هغې له نمایندګي ورکړي. نو موږ څونه پارټیان دي ټول لیډران موږ راوغوښتل، هغې سره موږ ناسته هم وکړه، هغې سره موږ خبره هم وکړه، هغې سره موږ خپل دا مطالبات هغې ته موږ پیش هم کړو. هغې باوجود هغې موږ له دا شیز انشورټي هم راکړه، هغې موږ ته انشور کړه چې بھئی موږ خپل چې کوم اپکمنګ الیکشن دی په هغې کې به موږ چې دی خپل چې کوم د ګراس روټ والا فیمیلز یا چې کوم دې شیز دپاره کیپیبل دی هغې له به موږ ایکول اپورچونټي ورکوو، ایکول چانس به ورکوو موږ. خو چې اوس څنګه دا ټول کاغذاتونه هر یو شیز پروسس وشو او چې موږ ته مخامخ ریزلټ راغلی نو هغه شانتې نه و. پنجاب کې هم لږ ښه دی، بلوچستان او پښتونخوا د دواړو کې د زنانو نمایندګي جان نش برابر ده. هغه قومي اسمبلی ده کو صوبایي اسمبلی ده. بیا ورسره موږ اقلیت ګورو، نو اقلیت کې هم سړو لکه هغې ته ریزرو سیټ ټیکټ میلاو شوی دی، هغې خپل داخلي هم کړي او دا فیمیل چې کوم ده هغه ډېره کمه ده اقلیت کې هم. نو زموږ او اقلیت کې هېڅ فرق نشته. کتونکو کاشف عارف یم پېښور پریس کلب کې موجود یم چې کوم په صوبایي اسمبلی کې د ښځو مخصوص نشستونه دي د دې په اړه باندې ساوث ایشین پارټیشن چې کوم غړي دي هغې راغلي دي، دوی پریس کانفرنس وکړو، د دوی څه مطالبات دي دوی نه به تپوس کوو. ټول ناول خپل تعارف وکړي او تاسو څه مطالبات راوړي دغه مخصوص نشستونه چې کوم دي د صوبایي اسمبلی. السلام علیکم جی، زما نوم عایشه رحمان دی او زه چې د پېښور کې درنه چې دی دا زموږ یو جذبه پروګرام دی ساوث ایشیا پارټنرشپ پاکستان 15 کالو نه چې دی دا په ډفرنٹ ډسټرکټس کې چې دي د کے پی ډسټرکټس کې چې دي دا رن کې دی، نه صرف کې وي بلکې آل اوور د پاکستان 25 ډسټرکټس کې دا کار کوي. او نن زموږ چې دی پریس کانفرنس چې دی کل مین مقصد دا دی ځکه چې کوم پروګرام موږ رن کوو د دې مین چې کوم مقصد دی دې کې موږ انشور کوو د ویمن پولیټیکل پارټیسپیشن. موږ غواړو چې ښځې چې دي ذاتاً ذات سیاست کې راشي اور ګراس روټ لیول والا فیمیل چې کوم کیپیبل دي دې شیز دپاره اور هغې راشي مخامخ راشي. نو څنګه چې زموږ د مطالبات وو دا بیسیکلی دا شانتي وو چې موږ اوس ریسنټلی یو نیشنل کنونشن کړو په اسلام آباد کې دنه چې په کم کې موږ د مختلف سیاسي چې کوم لیډران دي هغې انوایټ کړي او هغې موږ انوایټ کولو مین مقصد دا و چې هغې سره موږ د خپل مطالبات چې دي دا شیر کړو او موږ هغې چې د خپل پارټي کې دنه چې کوم داسې کارکنان چې کوم اکټیولی کار کوي هغې سره یا هغې دې شي دپاره کیپیبل دي هغې مخکې راولي. نه صرف دا شانتي چې موږ اکثر ګورو چې کوم دا وډیره خلک شو یا چې کوم دا مضبوط خلک شو خپل کور والا ښځې چې دي هغې راولي غټ غټ سیټونو باندې هغې له نمایندګي ورکړي. نو موږ بیسیکلی دا مطالبات دې دپاره کوو چې کوم زموږ ګراس روټ لیول باندې چې کوم کارکنان دي هغې په دې کې هم شرکت هغې هم هغه شانتې موقع ورکړي چې څنګه هغې خپل کور والا یا چې کوم نارمل هغې غړي چې بھئی کم فیمیلز هغې ته کیپیبل هغه شانتې هغې له هم چانس ورکړي. نو نن بیسیکلی د هغې دپاره موږ دا پریس کانفرنس وکړو چې دا زموږ اواز چې دی دا ټول ته لاړ شي او چې کوم زموږ دا ګراس روټ لیول فیمیلز دي د هغې دپاره هم څوک نه څوک څه نه څه سوچ وکړي. څه ګڼې دې نه مخکې ستاسو چا سره ناسته نه وه چې سیاسي پارټو سره یا چې کوم الیکشن کمیشن دی دې په اړه تاسو خپل موقف نه وړاندې کړی هغې ته؟ څنګه ما تاسو سره خبره وکړه که نه دا موږ لاست 5 years نه موږ دا پروجیکټ چې دی دا موږ رن کوو. داسې نه ده چې موږ چا سره یا کانټیکټ نه شي یا موږ چا سره ناست یو یا موږ چا سره دې باندې خبر نه ده کړې. موږ دلته کې زموږ پروجیکټ هم بیسیکلی په دې باندې چې موږ غواړو چې د ښځې دي څنګه لوکل ګورنمنټ الیکشن په هغې کې موږ فیمیلز مخکې راوستل، هغې کې خو بیا موږ څه نه څه حد پورې کامیاب شو. موږ فیمیلز چې دي راوستلې په ریزرو باندې هم راوستلې په جنرل باندې هم راوستلې هغې څه نه څه هغې کې خو موږ کامیاب شو. موږ دا غوښتل چې په دې لیول باندې اوس موږ چې دی دا فیمیل چې دي دا چې کوم زموږ کارکنان دي مختلف پارټیانو سره ډېر ټایم نه کار کوي او هغې له هم ایکول چانس ورکوي هغې مخکې راولي. او دې حوالې سره موږ چې دی هر یو پارټۍ دا نه چې صرف یو نیم پارټي سره څونه پارټیان دي ټول لیډران موږ راوغوښتل، هغې سره موږ ناسته هم وکړه، هغې سره موږ خبره هم وکړه، هغې سره موږ خپل دا مطالبات هغې ته موږ پیش هم کړو. هغې باوجود هغې موږ له دا شیز انشورټي هم راکړه، هغې موږ ته انشور کړه چې بھئی موږ خپل چې کوم اپکمنګ الیکشن دی په هغې کې به موږ چې دی خپل چې کوم دا ګراس روټ والا فیمیلز یا چې کوم دې شیز دپاره کیپیبل دي هغې له به موږ ایکول اپورچونټي ورکوو، ایکول چانس به ورکوو موږ. خو چې اوس څنګه دا ټول کاغذاتونه هر یو شیز پروسس وشو او چې موږ ته مخامخ ریزلټ راغلی نو هغه شانتې نه و. نو ځکه موږ دا نن پریس کانفرنس وکړو چې کوم زموږ د اواز دا موږ ټول چې څونه پارټیز دي هغې ټولو دپاره دی چې هغې دا شانتې مطلب ولې وکړو، مطلب هغې ولې دا شانتې ایکول اپورچونټي یا ایکول چانس یې ولې ورنه کړو چې کوم دا نور فیمیلز دي دا نور چې کوم د 33 لکه موږ ایکسپیکټ خو دا کول چې 33% ایټلیسټ چې کوم د فیمیلز کوټه ده هغه خو پکې فل اپ شي که نه، خو هغه هم ونه شوه. 17 هم ښکته رالو که نه 11%. ستاسو تعارف مې زما نصرت اره نوم دی، زه د مردان یم او دغه شانتې د جذبه پروګرام لوکل ریسورس پرسن په حیثیت باندې کار کوم. څه وایي تاسو چې کوم دغه مخصوص نشستونه دي دا چاته میلاویږي په اوسني حکومت؟
بس دا خو چې زه خو وایم چې دا ډیر کم زنانو ته ملو شو او یا چې چا پیسې لکه د پارټي ټیکټ لپاره هغه ډیمانډ پوره کړ چې څومره د هر پارټي خپل فیسې نو هغه دومره افورډ کولی نشو چې چا افورډ کولی شو نو ظاهر دی یو طبقه د هغه افورډ کوي نو هغې لکه خپل هغې ته ټیکټ هم ملو شو او لکه هغې پیپر هم سبمیټ شو او د ګراس روټ لیول زنانه چونکې فاینانشلی کمزوره دي هغه دومره پیسه لکه فیس چې کم دی هغه مونږ لکه مطالبه دام کړې وه چې زنانو چې کم فیس دی یا د ایوری هغه څه کې لکه پارټیان هم لکه نیم 50% به هغې ته په پرېږدي چې میل نه 100 اخلي نو دوی نه به 50 اخلي چې دومره هغه بیا چېرته نه به پیدا کړي خو داسې ونه شو لکه هغه زنانه چې کم اکچوال کار کول والا ښځې هغه نظر انداز شو تش فاینانشلی کمزوره دي او په دې وجه ګینې نور هغې کې هېڅ کمی نشته د هغې ابیلیټي کې هغې سوچ کې هغې اپروچ کې د هغې هر قسم هر لیول باندې هغې پرفیکټ دي خو فاینانشلی سټرانګ نه دي نو ځکه پارټي هر پارټي هغه ښځې نظر انداز کړي موږ د یو پارټي هغه نه کوو هر پارټي نظر انداز او اکه زنانه مخکې رالو چې چا پیسې جمع کړي نو دې په وجه تاسو ګورئ 11% دا چې کوم پوره پاکستان کې دی او بیا پښتونخوا خو ډېر شاته دی پنجاب کې هم لږ ښه دی بلوچستان او پښتونخوا د دواړو کې د زنانو نمائندګي جان نش برابر ده هغه قومي اسمبلی ده کو صوبایي اسمبلی ده بیا ورسره موږ اقلیت ګورو نو اقلیت کې هم سړو لکه هغې ته ریزرو سیټ ټیکټ ملو شوی دی هغې خپل داخلي هم کړي او دا فیمیل چې کوم ده هغه ډېره کمه ده اقلیت کې نو زموږ او اقلیت کې هېڅ فرق نشته یو شانتي یو څه ګڼئ دې نشستونو دا کم چې ملاویږي کومو خلکو ته ملاویږي دې سره د ښځو ته خپل حقونه ملاویږي که نه ملاویږي نو څنګه به ملو شي چې آبادي نیمه حصه زنانه دي ټیک شو د سړو په هر په ترقي عمل کې تاسو ګورئ زموږ زنانه چې کوم دي په هر فیلډ هر میدان کې لکه مخکې دي هغه ایجوکیشن د کو هیلث د کو یعنی هر پروفیشن کې هغه راغلي دي خو دلته سیاست کې هغه بیخي نظر چې کله د هغې سر رایټس خبرو کې نو هغه بیا نظر انداز کېږي هغه زنان یا زه به دا وګڼم چې کومه ښځه ډېره پوهې نو ځکه هغې چې لکه زموږ ته لارې دي هغه نه کېږي ولې چې دا ډېره زیاته پوهه شوه نو موږ دپاره لارې به لکه مسلې پیدا نه کړي نو کېدای شي دا زما خپل سوچ دی زه داسې نشم ویلی چې ټولې خو دا بس دغه وجوهات دي نور خو څه داسې ماته نه ښکاري صحیح کتونکو تاسو د دې خبرې واورئ د دې وی چې کوم د ښځو مخصوص نشستونه دي دا هغه خلکو ته ملاویږي څوک چې سر رسوخ لري او کوم چې تعلیم یافته جنکۍ دي یا ښځې دي هغې ته دغه نه ملاویږي